أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا دا سوال خو سړی عجیبه پیچیده د پلار په وراثت کې د لور د یتیمانانو بچو د ماماګانو سره حصه کیږي کنه که دا لور ژوندی وي او پلار یې مړ شي دا لور یعنی د پلار د مرګ نه رستو مړه شي نو د هغې د بچو حق شته د هغې د بچو په دې باندې حق شته چې دا حق په اصل کې چې کوم دی نو د هغې دی څنګه چې د زوی حق دی داسې د لور حق دی نو چې لور له حق په وخت نه دی میلاو شوی نو د هغې بچو ته به دا حق ورکولی شي قرآن شریف کې اول الله فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله حکم کړی دی چې تاسو نارینه او زنانه بچو ته ما میراث حصه ورکوي نارینه ته ډبل حصه ورکوي هلک ته زوی ته او د لور ته سنګل یعنی که مثال په طور پیسې نو چې د لور 1000 رسی نو د زوی به 2000 رسی نو پیسې او که یا نقد یا جایدادي نو دا حصه به باقاعده ورکولی کېږي نو که دا نه وي ورکړی شوي نو دا د هغې بچي د خپلو ماماګانو سره چې ځمکه قبضه ده یا څه دي دې ته مطالبه کولی شي بلکې مطالبې ته ضرورت نشته دا حق الله ورکړی دی ماماګان نه ورکوي دا حق الله ورکړی دی یوصیکم الله فی اولادکم الله حکم کړی دی زه حکم نه کوم نه دا نه دا چې څنګه دا هلک د کم پلار زوی دی نو دغه جینۍ هم دا پلار لور ده که نه خو د بل ځای نه ده راغلی نو چې دی د 2 جریبو حقدار دی نو جینۍ د 1 جریب حقدار ده دا گنجایش هم پکې درته الله پاک دا کنسیشن هم کړی په دې وجه باندې چې په دې هلک سړي باندې ذمواري ډېرئ په زنانه باندې ذمواري کموي ښه جي نو ورکوي به وله ښه دا باتروم کې واشروم کې دننه بیسن کې اودس کول جایز دي که نه اودس خو کیږي چې ځای د استنجا سړی بدل کړي لکه استنجا خو په کموډ باندې سړی وکړي د هغې نه دې خوا بله ټوټۍ ده هغې یا تپایي پرته ده په تپایي باندې کښېنې په ولاړه لکه په ناسته اودس کول دا سنت دي ولاړه باندې کېږي خو خلاف سنت دي نو اودس کیږي خو د اودس دعاګانې په دغې باتروم کې نشي ویلی ځکه چې دغه ځای د ګندګۍ دی هلته کې یو قسم ذکر هم نشي کولی نو بهتره دا ده چې سړی استنجا خو دننه وکړي خو بیا بار راوځي او بار ځای کې چې کوم دی نو هغه چې عام خلکو ته چاردام وایي دا چاردام به ځکه چې د لاسو دپاره به دعا وایي د خولې دپاره به دعا وایي او نور که دعاګانې چاله نه ورځي نو اشهد ان لا اله الا الله دا به وایي او درود شریف دا اشهد ان لا اله الا الله درود شریف دا اودس په دې منځ کې هر اندام سره سړی وایي د هر اندام فقې کتابونو کې دعاګانې هم راغلي دي نو چې سړی دن نه په باتروم کې دن نه بیا خو دا دعاګانې هم نشي ویلی د دې وجې نه ښه خبره خو کېږي که اودس مطلق جایز دی کېږي اودس درود شریف وایي الہ العالمین څومره ملګري دلته راغلي دي خدای هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي خدای په هر قدم یې ګناه معاف کې درجات عالیه نصیب کې مصایب و تکالیفو نه ټول په امان کې الہ العالمین روحاني جسمانی مرضونو بیمارونو زموږ د ټولو حفاظت نصیب کې شعیب ته دعا وکړي زما ورور ته نور مریضان په دې کلي کې مریضان شته ستاسو ما خپل خپلوانو کې کورونو کې اسپتالونو کې دا زموږ ملګری هغه طارق د هغې کور کې بیماري ده د ټولو ته دعا وکړي چې الله پاک د ټولو هغه بیماری د چا چې دي خدای صحت کامله عاجله نصیب کی الله د هر قسم تکالیفونه په امان کی روحاني جسمانی امراضو نه حفاظت نصیب کی زموږ د ټولو خاتمه بالخیر او بالایمان کی د هر قسم آفات او بلیاتو نه د ټولو حفاظت نصیب کی د ټولو ملګرو هر قدم په تله نیکۍ کې الله واچي په هر قدم یې الله ګناه معاف کی درجات عالیه د ټولو نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین یا